بسم الله الرحمن الرحیم. یوه ډیره مهمه مسئله هغسې کسان چې هغه سفر باندې سي، خصوصا کوم زوران دي چې هغه کربلا زیارتو ته ځي، اربعین ته ځي یا مختلفو موقعو کې زیارتو ته ځي. هغوی لیارو کې المنځه مسئله چې المونځ څه خلته وکړي. که څه موږ کوم سفر دی هغه کې موږ اکثرو ځایو کې لاس ورځې قیام نه کوو. لاس ورځو که قیام یا پاتې نه لګېږي چې آیا لاس ورځې موږ قیام کېږي که نه ده کېږي. کنفرم یقیني توته نه یی چې لاس ورځې پاتې کېږو که نه. لذا تاسو دغو سفرو کې لمونځ کاسر دی چاهې کویټې ته ورسېږي، هلته چونکې لاس ورځې ته پاتې کېدله نشته دی، کوي یا یقیني نه دی، کاسر لمونځ وکړئ. ظهر، عصر، ماسخوتن لمونځ دوه رکعته. اندیشان سه مشهد دی، قم دی او کربلا او نجاف دی، سامرا کاظمین دی. دلته چونکې ډېر کم پاتې کېږو، 10 دی نه پاتې کېږو، لذا لمونځ کاسر دی. البته امام حسین علیه السلام حرام کې المونځ حکم دا دی چې ته که چیرې حرام کې نه هلته کوې، ضریح کې کوې، حرام کې کوې، نو هلته حکم دا دی چې ته کاسر کولی شي او که غواړې پرا لمونځ وکړې پرایا کولی شي. چونکې څو ځایونه داسې دي چې هلته کاسر او پرا کېږي. هغوی نه مسجد الحرام دی، مکې کې مسجد نبوي دی او امام حسین حرام دی او مسجد کوفه دی. مسجد کوفه کې که چیرې ته ظهر، عصر لمونځ، ماسخوتن لمونځ کوې پرایا کولی شي. ثواب یې دا دی چې پرایا وکړې. لذا دغو سفرو کې دغه لمنځه خیال وساتئ چې صحیح طریقې سره وکړئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.